او دا نسب سلسله مې ځکه درته ذکر کا چې د حضور پاک تاریخ نسب ټولو کې عالی دی، ټولو کې اعلی دی، د نه ښکلی نسب په دنیا کې نشته. یهودیان چې کله د شام نه راځي، رب ورسره وعده کړې ده چې کله تاسو زما د دې قرآن تصدیق وکړو او د نبي و آخر الزمان تصدیق وکړو، شام به هم ستاسو وي. بیا چې کله دی د شام نه مصر نه راغه په مدینه منور راتله، هلته یهودیان آباد شو. هغې د حضور پاک هغه آثار وکته، هغه خاورې نه د حضور پاک بوی راتلو، به دی هلته ایثار شو. نو دی چې کله را روانېږي بیا دی هلته ډېره شو، په دې کې بیا د حضور پاک د ژوند ابتدا کیږي. نو رب دلته وایي یا بني اسرائیل، ای د اسرائیل بچو. اسرائیل چې کم دی د یعقوب علیه السلام بچي یادوي. اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، وی زما هغه نعمتونه یاد کړي چې کم ما په تاسو کړي دي. هغه څه نعمتونه دي؟ په بني اسرائیلو کې 4000 انبیا راغلي دي، 4000 انبیا پکې راغلي دي. د یعقوب علیه السلام نه والی حضرت عیسی علیه السلام پورې 4000 انبیا، په هغې کې سیاستدانان وو، علما وو، فقها پکې وو، عالی شان والا پکې راغلي دي. ډېر عجیبه عجیبه بادشاهان انبیا پکې راغلي دي په هغه بني اسرائیلو کې. نو رب ورته دا نعمتونه یاد کوي، من او سلوا یاد کوي. امام بغوی رحمت الله علیه لیکلی دي، وی د موسی علیه السلام په ژبه باندې رب د بني اسرائیلو ته ووی چې کلم په تاسو کې د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغو، تاسو په ایمان راوړئ. چې تاسو په کلم ایمان راوړو نو ستاسو یو عبادت په دوه چنده باندې بدل شي، الله تعالی به تاسو له ډبل اجر درکوي. نو دا انعام ټولو کتابونو تصدیق کوونکی دی. یو واقعه راته یادېږي، یو کس سوال وکړو، عجیبه سوال کوي. بعضې خلکو عجیبه ذهنونه وي. یهودیان وایي موږ به جنت ته ځو، عیسایان وایي موږ به جنت ته ځو، مسلمانان وایي موږ به جنت ته ځو. وایي د چا ومنو؟ وایي څوک به جنت ته ځي؟ خو وایي جواب براله اخوا دې خوا نه راکوئ، مدلل جواب براله راکوئ، د دلیل جواب به راکوئ چې کم د ستاسو د کتابونو نه هغه دلیل په هغې کې موجود وي. د مسلمانانو نه یو عالم، غالبا چې امام شافعي رحمت الله علیه، داسې یهودیان هم لوی عالم، د عیسایان هم لوی عالم، ټولو کې اول موقع چې ورکړی کېږي نو د مسلمانانو عالم له ورکړی کېږي چې ته راشه، ته خپل هغه دلیل پیش که موږ ته. او ورته وایي زما دلیل دا دی چې یهودیان جنت ته ځي، صاحب کتاب خلک دي ځي به جنت ته، چې دی کله جنت ته ځي نو موږ به هم سره جنت ته ځو. وجه دا ده چې موږ دی سره په حضرت موسی علیه السلام او په تورات باندې ایمان راوړی دی. موسی علیه السلام هم زه منم، تورات هم منم، ما په ایمان راوړی دی. که عیسایان چرته جنت ته ځي نو موږ به هم ورسره ځو، ځکه چې موږ حضرت عیسی علیه السلام هم منو او موږ هغه سره زبور هم منلی دی، په هغې موږ ایمان راوړی دی. خو وایي که چرته مسلمان ځي جنت ته، وایي نه به یهودي ځي نه به عیسایي ځي، ځکه چې هغې موږ خو د هغې په انبیاو باندې ایمان راوړی دی، خو هغې نه قرآن مجید نه مني، نه زموږ پیغمبر مني، په هغې ایمان نه دی راوړی، هغې جنت ته نشي تللی. چې دا جواب یې وله ورکړو نو مجمع بلکل خاموشه شوه، چې کم د هغې علماو راغلي وو، خبرې مو نه کې داسې غلي غلي راون شو. ابن عباس صاحب وایي حضور پاک سره چې کله لاړو، وي د الک حالت نزاع کې و، د جدای وخت او د مرګ وخت راتله. نو په دې وخت کې حضور پاک د الک ته وایي کلمه ووایه بچې، وی کلمه ووایه د جهنم د اور نه به بچې. نو د دې الک پلار هم ولاړ دی، دا پلار لوی یهودي دی، خو یهودیانو کې هغې کې به دا انا بغض ډېر زیات و، که اصلیت ورته پته هم خو ظاهرول به نه. نو پلار ته چې وکته، پلار ورته اشاره وکړه چې ووایه کلمه. حضور پاک ورته کلمه وویله چې څنګه اسلام وروړو ساتې نه ووته. حضور پاک راغو ډېر زیات خوشحاله شو، وی الله، وی ته رب العالمین یې، یا الله ټول صفات ستا دي، یا الله دا یو بنده تا د اور نه بچ که. حضور پاک په هغه ورځ ډېر زیات خوشحاله و. نو دی د اصلیت منله، حالان کې که دا اصلیت نه وی نو د بچي به د پلار به د بچي ته ویلو چې ته ایمان نه وړه،
اب ورته نوې وي نه مه وروړه دا اصلیت دین نه دی اصلیت زمونږ دی هغې ټول آثار نه با خبره د هر څه نه با خبره او دویم کار به دا کولو چې حکم به بدل کو هغه حکم به داسې بدل کو ولا تلبس الحق بالباطل الله تعالی عجیبه خبره کوي وی حق چې کم دی په باطل کې مان غاړه دی با حق پټ کو باطل به را اوچت کو وتکتم الحق وانتم تعلمون او تاسو حق پټوي حالانکه تاسو خو د حق باره کې پته ده چې حق څه شی دی نو د علماو دپاره حکم ډیر زیات سخت دی علما به دوه کاره لازم کوي یو به بل ته نفع رسوي ټیک شوه یو به ځان د معصیت نه ساتي د ګناه نه به ساتي حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی چې ما کې کله څه خرابوالی راشي زه ځان کې څه عیب وګورم هغه خلکو ته بیانول شروع کړم الله رانه هغه عیب لرې کړي او وی کم عالم چې بل ته نفع رسي او خپله پکې عیب وي د هغه مثال داسې دی چې یو ډاکټر خپله بل سړي له علاج خو کوي خو خپله هم هغه مرض کې مبتلا دی نو دی به ځان لم دوی خوري که دی وایي نه زه صرف په دې مرض کې مبتلا یم دی بل له علاج کوم دی به ښه شي دی خو به ښه شي خو چې ته ځان لم دوی خوري د هغه په علاج خو ته نه ښه کېږي که نه